د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو د امریکایي ځواکونو د هوسېدو او نه هوسېدو په اړه د امریکا ضد او نقیض څرګندونې یعنې د ملکي او د نظامي چارواکو هغه د نظرونو واټنونه د امریکا د دفاع وزیر وایي تر هغو چې د ترهګرو په مرکز د نه بدلېدو ډاډ یې نه وي ترلاسه کړی نو له افغانستان څخه نه وځي او خپل ځواکونه نه باسي. د امریکا د دفاع وزیر چې د امریکا د لوی درستي سره په ګډه یوې خبري ناستې ته خبرې کولې ویل چې د امریکا ماموریت د ترهګرۍ له منځه وړل دي او تر هغو چې دغه خطر له منځه نه وي تللی په افغانستان کې به حضور ولري. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې تر ډیره حده پورې خپلو اهدافو ته رسېدلي او د جګړې په اړه له امریکایي ولس څخه یې هېڅ هم نه دي پټ کړي. دا په داسې حال کې دی چې بیا یوه نړیواله نشریه چې د ډیلی هیل په نامه ده هغه بیا د افغانستان په اړه په خپرې کړې مقاله کې ویلي دي چې د ستونزې یوازینی لامل په افغانستان کې د امریکایانو حضور ده. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا له میلیارډونو ډالر مصرف سره دا هیواد نه دی توانېدلی چې جګړه وګټي او جګړه کنټرول کړي. په وینا یې د افغان ستونزې هواري د امریکا د اوس لپاره څخه د امریکا له وسه پورته خبر ده. نو دا او دې ته ورته نور مسله د واشنګټن پوسټ لیکنې ته یې هم اشاره کړې ده چې ګویا امریکا له خپل ولس څخه د افغانستان په اړه هر څه پټ کړي. دا او دې ته ورته نور مسایل به نن په خبر او نظر کې خپل درانه میلمه ښاغلي جنرال صاحب عبدالوهاب وردګ صاحب سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا غواړم. جنرال صاحب ستړي مه شئ. ښه راغلاست. مننه کوم. ستاسو په نظر د امریکا په سیاستونو کې د افغانستان په اړه دریځونه شته او که نه دا تکتیکي د ذهنونو لپاره څخه هغه څرګندونې دي ښایي چې ذهنونه پرې مطالعه کړي؟ سلام تاسو ته جبران صاحب، تلویزیون لیدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم از څوک چې موږ ګوري په داخل او خارج کې. امریکا د دوی هدف دپاره افغانستان ته راغله. اول القاعده و تروریسم و، دوی مواد مخدر و، دویم ښه حکومتداري ده. دوی د قضاوت وکړي چې د القاعده و تروریسم په افغانستان کې د بین ترور کشته ده او د دوی په خپل مابین کې په د رهبري د امریکا د وزارت دفاع CIA او وزارت خارجه کې په دې کې هم یو تفاهم نشته دی. زیاد آتا خوشبختانه چاته د متقاعدین جنرالان او هغه سیاستمداران چې په وزارت خارجه کې دي دغه پیشاورونه دي چې د دې د مشته یا د تصمیم ته تغییر ورکوي. یو هفته تمخه وزیر د دفاع د امریکا د نوی مارک اسپر وویل چې زه 4,000 سربازان د افغانستان وباسم او دلته د امریکایانو تقریبا د ناتو امریکایانو د 4,000 سربازان او افسران دي. دوی چې زه وباسم او په غذایو کې په جزایر کې چې د تهدید چین د خاطر د ژاپن او ویتنام و دو خاطر د کوریای شمالی دیرته د جزایر په دو کې ځای په ځای کمه په دو ځای کې او وباسه. لیکن به پرون دغه وزیر دفاع او روی دیسیز عمومی یو دیخ عمومی روی دیسیز اگر مشه دوی چې تو وقت موږ د سربازان وباسو چې موږ مطمئن شوي نه یو چې په افغانستان کې القاعده او تروریسم محو شوی دی، یعنی د بین ترور تو وخت موږ وکړو. زه به ورته وایم چې تاسو خو دغه سربازان وباسه یا ویلو چې وباسو، خو دا چې مسئولانه وي په تدریج وي. زه هم موافق نه یم د خارجي سربازانو سره په افغانستان کې، ولی موږ ښې خاطرې نه لرو. دلته اتحاد شوروي هم هجوم راوړی و په د افغانستان باندې، دغون هم ښې خاطرې موږ نه درلودلې. او بعضې خلک به فکر کوي چې تاسو په دولت کې وایه، بلې موږ وو، لیکن ښې خاطرې نه لرو. موږ خپل اشتباهات وایو. دا اوس هم چې دی راغلي دی افغانستان ته د دې هم ښې خاطرې موږ ښه نه لرو. دی باید په تدریج مسئولانه ووځي. لیکن
د موږ امنیتي او دفاعي قوتو ته د نظر واچوي چې موږ چیرې نواقص لرو. هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه د عملي کړي. تر ډېره حده پورې دا دریځ له امریکایانو سره شته چې د وعدو پر مطابق باید کار وکړي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په جګړه کې ډېر څه ترلاسه کړي، خپلو اهدافو ته رسېدلي. ولې تاسو چې څنګه اشاره وکړه او دقیقا همدغه ده چې ټول نړۍ هم پرې پوهېږي چې د دریو موخو لپاره چې کله راغلي وه نو نه یوازې القاعده اوس له منځه تللې بلکې د دوی په وینا 22 نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو آیا دوی څنګه خپلو اهدافو ته رسېدلي؟ د دې اشتباه د بون نه شروع شوه. د بون د جلسې نه د دې هر څه چې اشتباه وکړه هغه تاریخ قضاوت پکوي، تاریخ به ثابتوي چې چا اشتباه کړی ده. پوه کې د بون نه په بون کې ولې حزب اسلامي ته، ولې طالب ته، ولې دموکرات قوتو ته یې حق ورنه کړو، ولې دی شریک نه کړ، دی ولې نه کړه. د موزه اشتباه د دې شروع شوه. القاعده تروریزم یو طالب و، طالب بیچاره خو پسې واخیست ولاړو. دا اوس ولې 22 ګروپونه نور پیدا شوي دي، دا اوس ولې داعش پیدا شوی دی، دا اوس ولې داعش دلته په جنوب شرق کې، په شرق کې اوس هم شمال ته هم د جړې وغځېدلې، شمال ولایتونه یې هم د موږ بعضو ځایو ته تللي دي. اگر چې خوشبختانه په ننګرهار کې دی د بین ولاړ ډېر ضعیفه شو او دی د ننګرهار نه کوچ وکړو کنړ ته، همداسې بدخشان و داسې تیریږي باغوان و کندوز او دو خواته د ورزګان و د هلمند ځي غور و بادغیس و میمنې ته. پس په دې اساس باندې یو طالب بیچاره و، طالب خو یې پسې واخیستل. ښه به دا وه چې په 2003 2004 2005 2006 په دو کې به د طالب څه ناست و. ښه وه دا وه چې طالب یې راغوښتی و، څه ناست به یې روغه جوړه به یې ورسره کړې وه. 19 کاله موږ وویل پس د 19 کاله موږ د طالب څه کینو. 19 کاله موږ د طرفات د 1,015,000 یا 1,050,000 موږ طرفات ورکړ، د انسانانو ورکړ، د ځوانانو ورکړ، د وطن کډرونه هم د لاسه ورکړ. دلته مورانې کونډې شوې، دلته ښځې کونډې. خو یو ډول چې امریکا وایي چې موږ خپلو اهدافو ته رسېدلي یو او نږدې شوي یو، نو اهداف باید دا وه چې دلته افغانان باید له منځه لاړ شي، دلته خپلې پټې استخباراتي موخې ترلاسه کړي. ظاهرا چې دغه درې څه یې ویلي وه دا یې اهداف نه وه، دا بهانې وې د دوی د پټو استخباراتي اهدافو لپاره، او ښایي دوی خپلو اهدافو ته رسېدلي وي. دقیقه دوی خپلو اهدافو ته رسېدلي وي. د هدف یې دا و چې افغانستان ته یې راتګ وعدې راغله. اوس دوی غواړي چې د نظامي پړاو نه ولاړ شي سیاسي پړاو ته، یعنې هغه شروع کړه د نظامي نظر. دی اوس سیاسي پړاو ته داخلي، چاته به دی دلته قواوې به پاتې وي، استخباراتي قواوې او کشفي استخباراتي قواوې به وي، او د دې نظامي پړاو به سیاسي ته داخل شي. دی رسېدلي خپله ته. لیکن بدبختانه موږ وځلېدو، موږ هغه شو تباه شو، د موږ وطن وسو، د موږ انسانان د بینه ولاړ موږ. او موږ په د 19 کالو کې ما شخصا ډېر آرزو امید درلودو چې موږ به یو قوي متحد پیاوړی امنیتي او دفاعي او خصوصا هوایي پوځ ولرو. لیکن اوس موږ نیمګړتیاوې شته دي. دو حالته راغلي یو. د موږ پوځ امنیتي او دفاعي پوځ د دې په مغز کې، د دې په مفکوره کې، د دې په عمل کې تنها منافع د وطن دي، د هوا دي، د شخص او د افراد نه دي. خوشبختانه موږ یو دغه ښه ګټه کړې ده چې موږ د اشخاص او افرادو د حزب و تنظیم نه وتلي یو. اوس تنها د هېواد ګټې مد نظر د امنیتي او دفاعي. ځینې کسان بیا په همدې برخه کې هم نیوکې لري، وایي چې نه تر اوسه پورې هم موږ د ملي اردو په نامه، د ملي ځواک په نامه څه شی نه لرو. تر ډېره حده پورې ستونزې شته، تنظیمي دي، او تر ډېره حده پورې چې هغه منفي ټکي ورته کاروي، اجیره اردو لرو. وایي د موږ نواقص ګاله، زه دا اوس بیا هم درته وایم، واضح به یې وایدم، د موږ نواقص د بون نه شروع شو. په بون کې موږ هغه دغه فیصدي تعیین کړه. متاسفانه بدبختانه پښتون د دغه فیصدي وي، تاجک د دغه وي، ازبک د دغه وي، هزاره د دغه وي، دغه فیصدي موږ تعیین کړه. نو بیا موږ دغه ارمان ته نه رسېدلو چې موږ ملي دا فیصدي په اوله کې ډېر کم زیاته وه، خو خوشبختانه اوس د دو نقش ډېر ضعیفه شوی دی. اوس دلته استعداد، لیاقت
او وفاداری او اعتماد مد نظر ده په امنیتي او دفاعي خصوصا په زه د وزارت دفاع د کومه د هوایي پوځ په باره کې وایم په دو ځای کې مد نظر اگر چې بعض وخت لیدل کېږي لیکن دا نه حسیږي دا زیات نه حسیږي بعض وخت زه چې وینم بعض وخت حسیږي لیکن ورځ په ورځ باندې دا کمرنګه کېږي دا ګرانه زه دا اوس درته وایم چې په یوه دسترخوان په یوه میز باندې په وزارت دفاع په قوای هوایي کې چې زه 12 کاله قماندان وم مسؤول وم هلته په یوه دسترخوان باندې هغه خلک موږ راټول شوي وو چې په بل دیزېدو څوک د یوه سربېرار وو څوک د بل سربېرار وو څوک په یوه تنظیم کې وو څوک په بل حزب کې وو لیکن ټول راټول شوي وو هلته یوه مفکوره فقط د هېواد په خاطر وه او د دې خلکو په خاطر باندې وه دغه 2019 چې اوس دا د 2010 کې دا کار د 2008 2009 2010 سره ډېر فرق لري زښته ډېر فرق لري تاسو ولیدل په دې انتخاباتو کې د انتخابات چې هر څه رقم وو زه پوه بحث نه کوم هر رقم چې وو تاسو ولیدل امنیتي او دفاعي قوتونه تاسو د 2014 انتخابات هم ښه په یاد ما ښه په یاد دي پوزه کې مداخله د امنیتي او دفاعي قوتو تاسو د ما د یاد نه وځي ما نشته کړی دي او د دغه 2019 انتخابات امنیتي او دفاعي قوتو موږ طرز تفکر او د دې هغه موضوع هم ولید دقیقاً چې یو لوی لاسته راوړنه قطعي څوک په امنیتي او دفاعي قوتو باندې هیڅوک اسناد نه لري چې د به د کوم د 12 کاندیدانو د کوم یو دفاع کړی وي یا د صندوق به ډک کړی وي یا به په 2014 کې خلک دغه امنیتي او دفاعي قوتو یو تعداد صندوقونه د خلکو د دوه کاندیدانو یو د پکوړو کې ډک واکه اوس هیڅ نه دي هیڅ نه ولې بیا هم د ځینو کاندیدانو له لوري بیا تور پورې کېږي نه چې ګویا یو طرف ته ډېر تمایل لري یو خو دا دی چې زه وایم یو دا دی چې ثبوت ولري دغه امنیتي او دفاعي قوتو د هیچ طرفداري ونه کوله د هیچ کاندید ونه کړ د 14 کاندیدانو چې ویرار وو 18 خو بیا 14 شو د 14 هیڅ د یوې ونه کوله مننه جنرال صاحب بیا راګرځم انشاءالله په دغو مسایلو به بحث وکړو خصوصا دا چې امریکا ضد او نقیض څرګندونې کوي د خپل ځواکونو د اوسېدو او نه اوسېدو په اړه او دا به بیا منفي اغیزې پر افغانانو پر افغانستان باندې څه وي یا خصوصا په امنیتي قواو باندې څه وي ځکه چې د دوی حضور یا نه حضور مستقیما تاثیر پر دوی باندې لري ستاسو ملتیا غواړم تاسو هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د ټلیفون شمېره ستاسو ټلویزیونو په پاڼه کې شته او تاسو یې کولی شئ چې وګورئ او له موږ سره تماس ونیسئ اړیکه ونیسئ خپل نظر پوښتنه په تبصره را سره شریکه کړئ